أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تیرہ جمعہ د نیک و اعمال متعلق بیان میں کڑے و موضوع داوا کہ رب العالمین قرآن شریف کے فرمائی کہ ما انسانان و پیریان خالص د خپل عبادت لپاره پیدا کړي. څومره انسانان پیریان به پریدو، خو چې څومره انسانان دي انسانان د دې انسان د پیدا کېدو مقصد دا دی چې دوی الله خوشاله کړي او د الله عبادت وکړي. دی زندگی د الله په عبادت کې تیره کړي. عبادت درې قسمه دی. بیا یو هغه عبادت دی چې هغه د مال سره تعلق لري، لکه زکات او صدقه شو. یو هغه عبادت دی چې د بدن سره لري، تعلق لري، لکه منځ روژه شو. او یو هغه عبادت دی چې د بدن او مال دواړو سره تعلقي، لکه حج شو یا قربانی کول شو. دا مرکب دا هغه عبادت دی چې هم به پکې مال خرج کیږي، هم به د بدن ستړي پرې راځي. بیا د انسان د بدن د عبادت تعلق د ژبې سره هم دی چې په ژبه انسان ښې خبرې وکړي، په ژبه انسان ذکر وکړي، په ژبه انسان درود شریف ووایي، په ژبه انسان قرآن شریف ولولي. او بعد د انسان د لاس سره تعلق دی چې په لاس ښه کار وکړي، په د خپلو لاسونو مسلمان سره مدد وکړي. او د خپو سره هم تعلق دی چې په خپو سړی نیک عمل او جومات ته لاړ شي. ژبې سره هم تعلق دی، پوزې سره هم تعلق دی. نو الله انسان پیدا کړی دی دپاره دی، او د دنیا نور کارونه هم انسان کوي. ځکه چې دی عبادت کوي، نو عبادت له روغ صحت پکار دی، عبادت له مال پکار دی، عبادت له د انسان ښه سوچ او فکر پکار دی، عبادت له ماحول پکار دی. هغه د دنیا نه بغیر نه کیږي. ته به ګټه کې، تجارت بکې، نوکری بکې، دکانداری بکې، زمینداری بکې، نو مال به وګټې، نو حج به وکې، قربانی به وکې، زکات به ورکې، مالی عبادت به وکې. ته به د ډاکټر لمز علاج به هم ته کې، ولې چې صحت دې روغي نو ته به مونځ وکې، صحت دې روغي ته به حج ته لاړ شې. نو د دې عباداتو دپاره بیا الله د انسان دپاره یو دنیا پیدا کړې ده او د هغې تعلق یې پیدا کړی دی. خو مقصد دا نه دی. ګورې دا د دنیا کار، دا تجارت، دا نوکري، زمینداری کې څومره دي دیاړي وغیره، دا مقصد نه دی. دا صرف دې دپاره دی چې انسان په صحت روغي، انسان سره مالی، انسان ته ښه ماحول او معاشره میلو شي چې د عبادت. لکه زه به یو مثال درکړم. یو سړی میخ خالي یا غوا اخلي، څه دپاره اخلي؟ دې دپاره د غوا میخ اخلي چې دې د هغې نه پی والي، دې د هغې نه کوچ حاصل کړي او دې د هغې نه سوچه غوړي حاصل کړي. دې مقصد دی بس. اوس د دې میخې نه چې دا څیزونه دي، ګیا به له خامخا کري، بغیر د ګیا نه خو میخه ساتلی نه شي. اوبه به ورته خامخا بندوبست کوي، د یخ ځای او د ګرم ځای بندوبست به خامخا ورته کوي. سوټې به ترې خامخا پاکوي چې ځای مو ورته صفا سوتری. ولې که ګیا برابر نه کې، اوبه برابر نه کې، د سور انتظام وله ونه کې، د ونډې انتظام وله ونه کې، د صفایه انتظام ونه کې، نو ته ترې پی نه شي اخیستی. نو اوس مقصد خدا نه دی چې ته سوټې پاکوه، مقصد خدا نه دی چې ته ګیاګانې کرو، ټول عمر ګیا کرو، پی ماله. اوس که یو سړی وي چې میخه مې واخیسته، ګیا به وله کرم خورم، خو پی به دې نه اله. یا میخه مې واخیسته او د پکي لاندې به ورته ځای برابروم، سوټې به هم ترې پاکوم، خو پی به سوچه غوړي به دې نه اله. دا کمعقل سړی دی.
ځکه چې دا نور سیزونه خو دی لدي چې ته دا میخه سربه کې د دې صحت برابر چې پیو غوړیو کوچته والی د قرانګي کسړې په دنیا کې دا وي چې مړه بس تجارت وکوبا ولې چې مال راشي او زبا د انسان ډاکټر لبزم ایسی تبا مود کېګم ارسب کوم چې ما صحت برابرۍ په عبادت پنه کو دا سده لکه چې میخه لګیاګانې او ارسه کې یو پېته راځي مقصود خو پیدی مقصود خو کچھ دی مقصود خو شبلی دی مقصود خو ماست دی مقصود خو سوچه غوڑی دی اتنا لیو گیاگانو کے لگیو پکی و تلگولی دی و سوٹی تی صفا کے ورو بی خلم بے خلقو یا سقا بقل سڑی دی دا دنیا خرچی پا می خوپر خو مقصد تیوانا غشتا صرف سوٹی تیوا غشتا دقا رنگی زمارونو تبا دا زمیداریم کے تبا دیالیم کے تبا ارس کے چه دا بدن دی روغی صحت دی برابری خو مقصد دا دی چې د بدن الله لتابعداري ورکا او د الله عبادت ځکه الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مونږ ټول ورځ لګیایو ډوډۍ پسې منډه ټول ورځ لګیایو او تجارت پسې منډه ټول پر بزمیدارو پسې منډه ده بالکل کوا بالکل کوا دینه بغیر کار نه کیږي او چې کوم مقصد دی وجود نه مقصد والا هغه د الله عبادت دی اللہ راضی کا اللہ تسر بسجود شاہ او نیک عمل نیک عمل ستوئی نیک عمل اغتوئی چی دا اللہ و دا رسول دا منشاہ مطابق نیک عمل اغتوئی چی تا تا پہ خیرت کی ثواب ملاوی گی نیک عمل اغتوئی چی اللہ پہ خوشحالی گی نیک عمل اغتوئی چی اللہ و رسولی دا کوا او چوی مکوا واغا که دا بد عمل شو اللہ و رسول پہ خفکی گی ہوتے که دا بد عمل شو نو نیک عمل دام دے کہ کم بد عمل تا تا مخز راغ ہوتے ہوئے نیک عمل اللہ پہ خفکی گی دام نیک عمل دا نیک عمل نیتم نیک عمل نو بہترین عمل بکا نو دا دے فیدہ بسی و سیواؤ من عمل منکم صالحا من ذکر وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اللہ وچی نیک عمل دیو کو ایمان و ضرور دی ایمان دنیا کے بم خجون دی دی اطمینان و سکون و خیرت کے بم خجون دی مدد با اللہ پا دنیا کے کئیو پا خیرت کے بم کے انشاءاللہ دمون پا دے علماء کے علوی عالم دیر شوے دے مولانا لطف اللہ سہرنپوری رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے تیر شوے دے سپنگیر عالم و دیر نیک پارسا متقی انسان او کور کے دن نے با پردہ زنانوے اگه زنانو په پکور کې د قرآن شریف درسونه کول اوسم الحمدلله زموږ د علماء پکورونو کې د قرآن شریف درسونه اوس خو خیر د بناتو مدرسې جوړې شوې پخوا خو د بناتو مدرسې نه وي نو په دې کورونو کې دنه با د عالمانو په کورونو کې دنه با دا خدمت کې د چا په ناظره ماشومانو قرآن زکاو چا به ترجمه زکولا چا به حفظ زکاو اوسم ډیر کورونو کې شتا نو د دې مولانا لطف الله صاحب رحمت الله علیه په کور کې د بیبي د لونه د خويندې غیب لګیاوي او خلق ته به قرآن چا به قرآن خو په ناظره چا حفظ بخاو چا به د قرآن ترجمه او علوم خودل یو دل چتا خپلوانو کې وعده روان دي ما خو نیکان خلقو نو ټانګه کې ناستو او د ټانګې نه گیر چاپیر پخوا کستاتو خیالو نو زمون دا خلق کې با ناوې پټانګه کې تلا نو شاته به صادر دیتا وکړو عام رواجو اوس واغه شي نشتا شاته به مکمل د ټانګې نه صادر تا وکړو نو ناوې به پکې پټه ناستوا او د کوچوان او د شاته سیټ میانس کې د ډډې غځې کې دي التبم صادر تړل د مشران نه تاسو کې نو زنانه په پرده کې ناشته نو دا خود نیکانو کور زنانه وي چې ته بار وتلې نه وي ټول مری په کور کې درسونه کړیو نو ټانګې نه ګر کې پیر صادر ته کړیو او دا زنانه په شاته ناسوي مولانا صاحب په مخ کې لاس خپلوانو کې وادر غیر روان او کوچوان ټانګه روانه کړي چې پلار باندې دا ټانګه ته یو ځنګل کې یو شاله لار و پاغه کې روان ال دا ډاکوان ولا ټانګه و ټانګه چې ودرولوي دا زنانه راکوزي دا زنانه راکوزي
مولانا صاحب لطف الله صاحب ورته وی د خدای ظالمانو په زنانو څه کوي خو کمالم پکاري پیسې پکاري وای د بدر کم مونږ سره چې څومره پیسې وټولې دل درکو کالی دي ام دل درکو مونږ زنانه چې ودونو لذینو ګوتمه او میلونه چې اون درکو اډا کوانه وی زمون دوه مقصد ده لاول بدا زنانه را کوزو نو موږ خپل لونه خوشاله او بیا چې دوی سره کمال دی او دولت دی او پیسې دی او کالی دی باندې او د موږ مقصد ورې مناسب دام دی راکو دې مالک الله سے غریب په جنا سپینګری مولا دی او رفیق اې خدای ظالم ظلم وکړه دا هغه زنانه دی په دې ټانګه کې دې بار دنیا نه دلیدلې دا ټولې د الله د قرآن استادان او دا غون کلی د دوی شاګردان د دې په ژبه ټول عمر قرآن ویل شوی د دې سترګې ټول عمر د الله په قرآن لګېدلې د دې لاسونو غېږې د خدای د قرآن نه ډکې دي ظالمانو ولې ظلم کوي دا په پرده ښځې دي زنانه دي او قرآن استادان دي د قرآن شریف او د دین نو ظالمانو ظلم کوي ولې دي ظالمانو ظلم کوي خو چې څه پکاري نو زه ته دلته غونډوما په دې نظر مې لګوي په دادن هغه ښځې نه چې تاسو نظر په ولګي دغه مشروع د ډاکوانو ویدا مولانا سه سپینګری دی د لحاظ وکړه د ښځو خدا داسې وکړه چې سدي غون تراوال وي بس ټیک یو شی بم غری مولا صاحب نه پټه وي تبه غم او یو شی بم نه پټوما چې څومره کالیګانو ارس دي غون ته راغونډو مولانا لطف الله صاحب زنانو ته وی ال بچي ارسنا کې لغم نه خو بچ شو خلاص شو د قران د مخه بچ او شابه کالی راکې زنانم نه کانه وي چې زمون خاون واده او چې دروغجن نشي نو چې هغه څومره کالیګانو والے او ګوتمه او واده لدی نقد پیسې غونډې راواغشتي او رومال کې غوټه کړې او د ډاکوانو مشرله ورته دا وایي مولانا صاحب څه کو دې پرېخې نه دي وینا اسم نه دي پرېخې دا ټانګیوال کرای دا غم نه دا ورکړي تا سره ما واده وکړه جبه مې وکړه واده خلافي جرم دی ګناه ده او دروغ خو ډېر لوی جرم او ډېر لوی ګناه ده زه خو د مدرسې استاد یم زه به دروغ څنګه وایم او زه به واده خلافي څنګه وکړم نه واده خلافي کوم چې واده مې وکړ سمې ته درته راغون کړ او نه دروغ ښځه ټانګه راواغه شو ډاکوانو مال واغشت د زنانو عزت خدای بچ دغه قرآن د مخ او دغه سپینګري د مخ په ټانګه سامان دی لاړه یو ماشومن وسیوه د مولانا لطف الله صاحب ای بابا جی شکر 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 وی ولې بچي وی د مخ وګونو کې والے وي خو زموږ یې رشوي وی والے مې شکر دی ډاپانو نه بچ هغه غاړو ته خیال زما والے پکې بچ شي مولانا لطف الله سهارنپوري صاحب ټانګیوال ته وی ټانګه وته ای ولې یو درا ای بچرا کدا والے الله شابه وی بابا جی ولې وینا ما وعده کړ چې ارسه بدل راغله زه درو نه دوکا نه کو او دغه ډاکوانو نو خلک شي پټای چې ډاکا سوکړي نو خلک دې شي پټ کی چې دا باد شي اونې ویني بعد ډاکومار په دلارو کې ولاړی گاډي لوټي نو چې چاوس کیږي شي دې پټ کی او دوی تا شي پاتې شوی بیا ورکړي اما شوم په جلا شي بچي مجا ستا جلا برداشت کول شم خو الله چې په دروغ مالک مسدا راکې هغه نشم برداشت کول ستا وخت کې را باندې ډېرې ګرانې نه بچي چې ستا د غوګونو نواله او باسم واقعي دا نوسان وسی ډېر زیات ګران د زامنو او د لونو نم نوسی ګورې ګران تقانا زموږ بابا جی په خبره کوله مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه به تاسو د پلار نم په ما ګران وزل موته دا ولې ما هغه ګوره زوی اونا دا نوسی میوه ده زوی اونا دا نوسی میوه ده نو میوه ته خلک خوشحاله دي نو نوسا نصیب خواږي نو حاصل دا دی چې ورته وی راکا ستا اوښ کې ستا جڼه دا به برداشت
ډېره ګرانه ده خو برداشت وکړم خو د واده خلافي سزا د خدای په دربار کې نشم برداشت کولی او د دروغو سزا د خدای په دربار کې نشم برداشت کولی دې ته نیک عمل زما وروڼو موږ څونه دروغ وایو ټوله دنیا نه په دروغو روانه حالانکه قرآن شریف کې رب العالمین خیره کړې ده لعنت الله علی الکاذبین دا خیره ده چې څوک دروغجن وای الله خیره کړې ده دا الله خیره خو زموږ په شان نه ده موږ خو د الله نه غواړو الله چا نه غواړي مطلب یې دا دی چې دا دروغجن به د خدای د رحمت نه لرې وي لرې دروغجن به د خدای د لعنت د رحمت نه لرې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د حضور پاک مبارک وینا ده چې کم سړی دروغ وای د هغه د خولې نه یو بدبویي روانه وي هغه داسې بدبویي ده چې یو میل ته فرشتې منډې وایي دروغ دونه خطرناکه ګناه او رسول الله مبارک وایي ما ته الله د امت د قبر عذابونه وښول د دروغجن سزا مولیده د قبر چې کم سړی دروغ وایي نو د ښي وختي کې به والا د قبر کې یو چاړی کړي یو کونډه د غوږه پورې ورکوي بیا به له دې ګس وخت کې کېږدي دې سټه پورې ورکوي چې دا یو طرف شلی دا بل به جوړېږي بیا به شلی چې دا بل طرف جوړېږي دا بل به بیا شلی دې سزا ده د قبر دروغ ډېر خطرناک شی زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفتونو کې د پیغمبرۍ نه مخکې یو صفت ده چې صادق او امین دی به دروغ هم نه وي دی به خیانت او دوکه او ټګي به نه کوي بس دا د مسلمان ښکلې صفت دی زما دروغ څه دپاره مونږ وایو دې دپاره چې پیسې پرې وګټو په حرامه دی وګټو دروغ څه له وایو چې دا ملګري رانه خفه نه شي ټیک شو د ملګري خیال به ساتو او ملګري وروستو دی الله مخکې دی مونږ چې الله خفه نه شي او دروغ به نه وایو رښتیا خبر او د رښتیاو انجام ګورې ښي دلته اوس واوره دلته د رښتیاو انجام ناوالی ترې راواغېستې زنانه هم ورته ویل چې یا باباجي دا ته څه کوې بس ډاکوان خو پاتې شو بې نه ما وعده کړې ده چې څه دي ټول دله درکوم دروغ ولې ویم هغه والی راواغېستی او هغه ډاکوانو ته پسې اواز کوی ودرېږې ودرېږې هغې ویې که چې څوک ملګري وله رالل او هغوی ته منډې والې وې مه منډې مه وهئ دا والی دله درکوم ډاکوان ودرېدل منډې 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 وې ها بچې تاسو سره مې وعده کړې وه چې څه دي غونډ به درله راغلی او دروغ ګناه ده نو ها دا والی د هغه ماشوم مې په غوږ کې پاتې شوی او ما ته په لاره وي چې بابا مبارک مبارک شکر دی والی یېرې چې زما غوږ کې پاتې دي ما په جړا د هغې د غوږونو نه هغه والی راوست زړه مې درد کوي د هغه ماشوم مې دوستی نه چې دا والی مې راویستل خو دروغ درته نه ویم دا پاتې دي دوکه در سره نه کوم دا پاتې دي دا والی ایوله چې ورې کړې هغه د ډاکوانو مشر چې کوم ډاکو دی غل دی انورو ملګری کېنولې 2 منټ باباجي کېنه 1 منټ انور یې کېنه وی ګوره دا هم انسان دی او مونږ هم انسانان دی مسلمان دی مونږ هم مسلمانان دلم خدای روزي ورکړي مونږ هم خدای روزي راکړي دلم خدای جون ورکړي مونږ هم خدای جون راکړي دلم دوزخ او جنت شتا که خدای خوشحاله که جنت ته بدي که خفه که دوزخ ته بدي مونږ لم جنت او دوزخ شتا دا مونږ په کم او دا په کم مونږ ټوله ورځ نښتې او پردی ډاکې کوو پردي مالونه خورو حرام خوري کوو خلکو نه په زور حاصله او په ډاکو حاصله دا د خدای نه یریدونکی دی ولې هغه خدای د ده باندې زورور دی او په مونږ کمزورې دی کم خدای چې په ده زورور دی په مونږ هم زورور کم خدای چې دی منې هغه مونږ هم منو کومه سزا چې دله ورکوي دی د خدای نه یریږي او مونږ نه یریږو یو والی مونږ پسې د کم دی نه راوړی ولې لکه د خدای یاره ده چې دروغ ونه مې مثبت خلافي ونه کړو تاسو یقین وکړئ هغه غوړ ډاکوان توبهګار چې څومره کالي د نه اخېستي وو هغه ورته واپس کړل او مولانا صاحب مونږ د زیارت خایتا سره بیعت کوو او هغه ډاکوان خدای د مستقبل خشته ښکلې نیکان او صالحان او عالمان جوړ کړي دا برکت دی زما د رښتیا
دنیا کې به الله خیر درکې او په آخرت کې به الله خیر درکې ته چې نیک عمل کې او د الله عبادت کې په عبادت الله خوشاله کې نو چې تا الله خوشاله کو د دنیا دا ټول نظام د چا په لاس کې دی الله په لاس مال خدای سره جون الله سره سکون او اطمینان د الله سره بچی د الله سره جنت الله سره روح صحت د الله سره وما بكم من نعمة فمن الله قرآن شریف کې الله فرمایي چې دا څومره نعمتونه دي زموږ طرف إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم چې څومره څیزونه دي الله وی خزانه یې ما سره نو تبه الله خوشاله الله به تا خفه کوي چرې نشي کېدی دنیا کې ازمایښونه په انسان راځي خامخا ازمایښ وي ته چې یو بچې په سکول کالج کې داخل کې عوام ازمایښي وختي به پاسه ماشوم په پړه نه کېږي ټیوشن ته به کېنه ته ماشوم له باندې کېږي اله شابه بچي سپېړ هم ته کلو باسه مینا به مو سره کې دا په دې ماشوم ازمایښونه دي دا ماشوم نه چې دلته عذاب چې د سکول ته لګي دا د عذاب نه ورکړي د باندې چې بعض خوراک به خوخي ته وینه بچي دا خنه د صحت خرابوي نو دا ماشوم له عذاب نه ورکړي دا یو ازمایښت دی دا ماشوم سره مینا محبت مستقبل خجوړو نو بعض وخت په انسان تکلیف بیماری ارس برازي او د خدای تر طرف نه عذاب ني ابدا سی وی لکه ماشوم لکه ته زور نه ورکه چې د خصبه کوي نو الله خوشاله کا په عبادت الله خوشاليږي نو داسې بس څنګه وشي کې دین شي فطري عمل دي طبيعي عمل دي تخلیقي عمل دي چې ته چا سره مینه کې وغیرہ سره مینه ته چې الله سره مینه کې الله بر سره پاتې نه بدل په دنیا کې بم درکې په قبر کې بم درکې او په آخرت کې بم درکې الله خو پریدي نه چا بدل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا اغیر منکم واستاسو نز غیرتی والله اغیر مني الله زمانه غیرتی نو غیرتی د چا بدل پدان پریدي چاره غیرتی انسان د چا بدل نه پریدي نو رب د چا بدل کم دی پریدي نو ته نیک عمل کوا هغه عمل کو چې الله په خوشحالي کې د مخلوق پروا نه ساته کوشش کو چې مخلوق سره اخلاق استعمال کوشش کو چې مخلوق خپنه کې دام له عبادت دی حقوق العباد کړي شي د حقوق الله نو حقوق عباد ډېر مضبوط دي خو نه چې الله او رسول او بنده مخ تراشي بنده خوشاله الله خپکیږي الله خوشاله بنده خپکیږي دې دې کې به بیا دا بنده پروا نه ساتي د الله پروا وسه هم بنده سره خوش اخلاقه سره راشه ورور خپکیږي ما ته خپکیږي ما خپکیږي زب خپل رب خوشاله دلته ستاو د رب د خبرې من کې ټکراو نو چې ستاو د رب د خبرې ټکراو دي نو ته په ما د رب نه زیات ګران نه خپکیږي پلار په ما د رب نه ګران نه دی رور په ما د رب نه ګران نه دی نو دوست او گاونډي په ما د خدای نه ګران شي لومبه بدل الله خوشاله او رسول الله مبارک سے فرمائی ماشاءاللہ وی چې الله دې خوشاله ک الله پاک دې خوشاله ک نو ستا چې څومره غمونه او تکلیفونه او ټینشنونه دي الله بدن ټول ختم کړي کفاه الله همه ماشاءالله ټینشن پریشانی ختم شي دا خپل رب العالمین پلاس دنیا کې په هندستان کې یو فیصله شوی دی یو جج کړی دی هندو جج کړی دی هندو یو ځمکه و په هغه ځمکه باندې د مسلمان او د هندو اختلاف مسلمان وی دا ځمکه زما ده او هندو وی زما ده جګړه جوړه شوه چې جګړه جوړه شوه دا مسلمان ډېر چالاک هغه وی چې لکه د مسلمانانو همدردي حاصلوله وی دا زما ځمکه رو کومه او ګټله جمعه ته جوړ الته هندو چې پیښ شو چې دا خدای جمعه خبره کړو سو بوسر نور مسلمانانو درېږي هغه اعلان وکړ وی دا زما ځمکه رو کومه او ګټله مندر به جوړ خبر الله خلق پیار دي کړه نن لړل بازی پیدا کړي دلته مسلمان سره مسلمانانو درېږي الته هندو سره هندوانو درېږي عدالت ته چې ولاړل عدالت کټهره کې دی خو مسلمان ولاړ دی وسره شاته مسلمانان ولاړ دی خو هندو ولاړ دی شاته هندوان ولاړ شی انفرادي و اجتماعي مسئله لاله مسلمانانو بچي والے جمعات جوړو جمعات پدې جوړو دا زموږ مکه دا هندوانو به دا زموږ مکه مندر به جوړو اوس خبره د دوه کزونه کم خوالاړه مندر او جمعات تل
جج وی چې دا څه په جنجال وړي روزانه په تاریخ کې په سلګونو زرګونو مسلمانان راځي او دغه په سلګونو زرګونو هندوان راځي چاله فیصله کدا وې چې دا د مندر شي دلا ورپم جنجال جوړ دی کوم چې دا د جمعات شي دغه جنجال جوړ دی جج خیال هغه دا او هر تاریخ کې په سونو خلک یو خو په سونو وبل طرف او چا به جمعات زنده باد او چا به مندر زنده باد او چا به اسلام زنده باد او چا به هندو مت زنده باد یہ جنجال عوامی مسله چې راشي بیا ججان غریبانو حیران اجاج په یو تاریخ کې هندو او مسلمان ځان لکل ویل کې یو خبره پرې د گواهان او قسمونو او سو پرې یو کار نه کوي چې ته یو مشر وي چې هغه ته دا پته چې دا ځمکه راچا ده نو په هغه فیصله وکړو نو هغه هندو ته وایي ویجي دلته یو مفتی صاحب دی مفتی الهي بخش سپینګری سړی دی او عالم دی نو کله دی مسلمان خوښي نو فیصله هم پاګه هندو د مسلمان نوم واغشت او هندو ته پته چې ځمکه ده مال او هندو ته پته چې دا مسلمان هغه مسلمان دی چې دروغجن نه دی رښتونه دی دی برشتیاو اذا هندو په اعتماد په دا مسلمان صاحب مفتی الهي بخش کله د خوخی هندو نه مسلمان دی دنه تاسو کا فیصله وکړو مسلمان کم ځای کولې شو چې په نه مسلمان خو ګیر چې خدای پاک زما د دین د مشر نوم دوا غشت زه څنګه رستو شم او مسلمان لکه وای چې مفتی الهي بخش به مندر د څنګه ورکای او به خامخا مال راکېدو په جمعه وی صاحب ټیک تا دوالو لیکل وکړل چې آینده تاریخ کې به مفتی الهي بخش راځي او دا دواړه فریقین دغه په فیصله راځي دي مصالحت دي جج هغه فیصله کوي او بعض وخت ججان مصالحت هم کوي چې په خوش اسلوبه باندې دا کار وشي هندوان مسلمانانو زنده باد چې جوړ کړي کې خیری ولی چې مفتی الهي بخش خو هندو له فیصله نه کوي موږ له به کوي ولی که هندو له کې مندر به جوړيږي اب څنګه دا و چې په دې مندر جوړ شي او بوتان دې پکې ولا ټول مرده پکې شرک کوي هغه هندو چې بار وروته امرګرو ته څه چل دی وکړه بس پنګری مفتی صاحب نه په پتا مې پیسې لکه ور ایت ته خدای دې مردار خدای دې به خو واسه خوارش موږ د سره سو تاریخونه رااله نو تا پاغه مولا باندې په مسلمان دې خبر ورواړو چې په پیسې لکه هغه د مندر پیسې لکه کولی شي اتالوس پیسې لکه کولی شي ادا ویلی شي چې دا راته دې په مندر جوړه او جمعه پرې مندر به جوړي بوتان دا دې سوق بس هغه وی چې اوس کومه لیکل تاریخ کې راغی مفتی الهي بخش احترام خپل عالم کرام است بیا د دنیا هندوان دي او د دنیا مسلمانان راغلي الته هندو ولاړ دي خو مسلمان ولاړ مفتی صاحب راوسته مفتی صاحب ستانو مې الهي بخش پلان کې زوی او دی پتا باندې د دواړو اعتماد دي رښتیا وایي د ځمکه راچا مفتی صاحب ورته وی د ځمکه د هندو ده دا د مسلمان ما ته پتا د سپینګری ما او سبب روز روانم قبر لا دروغ ولې وای رښتیا به پر دې حق یو بل ورکول هډې جرم او ګناه ما ته تر سو علم دې د ما ده علم مطابق ازمکه دې هندو ده جج وته وی مفتی صاحب خبرې چا دل ازمکه ورکته وی دې خو به مندر جوړي ویره ده خو د ازمکه را مندر په جوړي او قصافانه په جوړي او شی په جوړي زه خو به جوړم ما نه خو تعداد تاسو کې جسمه کار چا د درو نه اوس مندر خو په ځنه جوړم دی بھائی خدای په شکه ولې خپل کور باندې نشي جوړولې ولې په خپل ازمکه نشي جوړولې زه خو مندر نه ورکوم ما خو تا ما ته وې دا چانو ما رښتیا وې درو نه ماشاءالله جج سلیکی جج د تعزیرات هند په کتاب د پس فیصله لیکي هغه سنمان او سیر دی او هغه کې سلیکی هغه کې لیکي مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا مسلمان بیلا اسلام او څنګه اسلام وګټل هغه هندو چې دا خبره وریدا وي خدای ته ایمان وای دې ته اسلام وای وي سیب دا زمکا د مال راکړه دا زمکا خدای د اسلام نظم متاثر کوم چې د رښتیا وای د مندر لمال زمکا راکړه جمعه ته قبول نه کړه
د زما په حق کې فیصله وکړ رښتیا وې د خدای نه یریږي دا سوچه دین دی حضرت دا مفتی صاحب را مخکې کړه د پلاس بیات کوم د مسلمان هندو خدای مسلمان ک ټول هندوان خدای پاک ټیرا کې مسلمان کړ او هندو اعلان وکړ چې په دې به جمعه جوړېږي نو جج فیصله کې لیکي چې مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا نیک عمل کې بده الله مدد کوي دا خدا ما خبر نه ده دا خدا الله د قران ویل اساس من غلط قصه خو نه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن نیک عملو کې خضر کسړی وهو مؤمن دا پکې شرط چې ایمان پیدا ودی چې ایمان نه اس عمل پیدا نه لري فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون دنیا کې د سکون اطمینان خپل جوړ او آخرت کې به خدای په حاضر ورکړي زمارو نیک عمل وکړو عبادت وکړو او د عبادت او د نیک عمل داسې شی دی کنه زمون اصل کې او بس مشکل د بتا سو مثال د صحابه په دې نیکو ته ډېر زړه کېده او ډېر شوق به کېده هغه به یو بل تویر اده چې مونږ کو چې دمشو امون په مانځ ستړي کېږي هغه به اراده چې د قران شریف تلاوت وکړو ټول شوه د قران شریف تلاوت کو مونږ ستړي کېږي هغه به امام په څه ولاړو کې امام په قرات کم وي نو خپه بشو وینن خو د قرات کم وي او مونږ چې امام قرات وګت کړو مونږ استاد کم خپه کې تلې کله په یو قدرت کله په بل قدرت د دې مثال وګور مونږ روحاني بیماران و روحاني جوړ یو سړی دی هغه جسمانی بیمار دی تبه ده نو کاغه له خوک شي مورکه نو په دې خله تاریخ لګي خوک شي ورکه تبرا صفراوي مرض دی او تا ولا فکر ورکو په خو خنرګي مور وته وی ډاکټر له خو خورا دا ګولې په مړه خوري د خپل مې تیری تاریخ خرابات دی لګي هغه خوب کیر او تروغ لور کا خوب کیر څنګه بمبار به دلور کې نه مې تیری نو دا کیر تاریخ نه دی دا خوب دی خوده ورته نه جوړل د دوته شوق نه کیږي د په خپل تاریخ لګيږي د قرانګ دا عبادت خوندور شی څنګه کیر د بدن غذا او خوراک دی دا رنګ نه کې او عبادت د انسان د روح غذا ده بدن خوراک کوي پیغټیږي روح عبادت خوري پیغټیږي بدن ته چې زهر ورچه نو بدن په تبا کیږي روح لچې ګناه ورکه دا زهر دین روح په تبا کیږي د بدن د طاقت لپاره میوه او خوراکونه ورکوا او بدن که تبا کې نو ول زهر ورکوا او خراب خوراک ورکوا د قرانګي روح د خوشاله د روح خوراک نه کې دي نه کې ورچاو او کو روح تبا کې ګناه د زهر درو مونږ روحاني نه جوړي نو خشته عبادت مونږ له خوان نه راکې کوم روحاني ټیک شو او برابر شو نو بیا براله عبادت خوان راکې بیا هم په عبادت خوشالي لکه څنګه چې صحابه کرام په عبادت خوشاله دي یا د خدای نیکان بندگان خوشالي کې نه تهجد لپاس د الله تهجد ولا خوان ورکې مونږ تهجد نه شو پاسې دي خوب خوان راکې مونږ پېشمنی نشو پاسې دي مونږ وایو یاره دا خلک کوده بشراشه او د پېشمنی دا خوب ډېر مزیداري او دا بزرګان او نیکان په ټول شپه به خدای ته جړل او د الله عبادتونه به کول عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د نیمروز بادشاہ داغه مرید عبدالقادر جیلانی او صاحب من کله ملاقات ته ولته یو ځلار عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ولنګر د دنیا خلق او پسونو خلق سات ډوړې خړو پسونو ما خام پړه بلا خلق دا بادشاہ صاحب چراغ کور کړی تا نو د خپل میټینګ راوغوښته او الته کې معلومات واغښتل ودا عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا لنګر چې دا خلق دا دنیا راځي او سار مقام خوراکي سامدان نشتا وینا سمنډه دکانونه ظاهري وسم نشتا ودا خو بغریب ډیر قرضدار دونه ملمان راځي او سشتنه ته خو بلا پیسې له خرج کیږي نو چراغ میټینګ راوغوښته خپل وزیران مشران او د یوي صوبې د نیمروز سمشتا
د دې کونډې یوې صوبې امدن چې څومره سرکاري راځي دا به ټول د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه لنګر ته وقف سرکاري محصولات راځي د بعضې سیزونو ټکس یا بل شی او خوشحاله یو کاغذ یې ولیکه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته چې زه ستا د پلانکې علاقې بادشاه ستا مرید ما ستا لنګر ولید ډېره لویه خرچه پې کېږي لہذا د نیمروز د صوبې چې څومره آمدن دی دا به میاشت په میاشت 2 میاشت 150 چې وي ستا لنګر له به راځي دا ستا د لنګر خط چې ورسېد نو عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه هغه سړي ته وی راشي جواب وله یوسه نو په خط د پاسه په شا په پارسه کې یو 2 شعرونه ولیکل په دې هم ځان پوهېږي ګوره دا علاقه فارس وښه بس ما یو دل دا قصه کړې وی چا وی دا عربي و که دا فارسي و دا علاقه فارس وه دا خو چې صحابه بیا رالل کوفې ته او بصرې ته صحابه د مدینې منورې د مکې مکرمې نه دلته عربي جوړه شوه عراق فارسي و تاریخ وګورئ دا فارس و ایران فارس و کوفه بصره فارس و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د کوفه کې پیدا او فارسی و د فارس ته به ټول د فارس په دې خپل ژبه فارسی و دلته مجوسیت چلے دا خپل ژبه فارسی و دا بیا صحابه چرال کوفه ته د علاقو ته نو هغه ډیر زیات صحابه رالل او کوئی دین خورانو خلق عربي ذکر صحابه نو د قران د پاره او دغه لپاره نو دا دی له فارسی د ذاتی ژبه فارسی و دویمه ده چې زمونږ علماو له پخوا فارسي ټوله له ورته زمونږ پاکستان کې چې څومره خلکو فارسي به زده کوله کتابونه فارسي کو زمونږ هندوستان کې چې څومره علما کرام دي هغوی په فارسي کې شرح لیکلي غټ غټ کتابونه په فارسي کې لیکلي نو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د خط په شا ورته یو 2 شعرونه ولیکل چون چتر سنجری رخ بختم سیاه با دا قاری طیب صاحب رحمت الله علیه په خطبات حکیم الاسلام کې دا واقعه لیکل چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد در دل اگر بود هوس ملک سنجری زانگاه کی یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز را بیک جو نمی خراب عبدالقادر جیلانی سے وتسوی وی اے د سنجر بادشاہ تو خو یوازې د نیمروز د صوبې خبرې کې خو که زما په زړه کې ستا د سنجر د ټولې بادشاهۍ څه سوچ راځي چې دا ټوله بادشاهي دې ماته شي او د دې مدن دې ماله راځي نو پخوا به د بادشاهانو تاج تړه تاج به په سر او دې تاج کې به توره پټه تلې وه د حسن او د ډول دپاره نو که د ټول سنجر د بادشاهم زما څه سوچي چې دا مدن دې ماله راشي نو ستا په دې تاج کې چې کومه توره پټه تلې ده زما قسمت او بخت دې الله دغسې تور کړي دغه یوازې نیمروز یاد دی د ټولې بادشاه سوچ پې مې نشته ستا ولې ځکه زانګه کې یافتم خبر از ملکی نیم شب ما ملکی نیم روز را به یک جو نمی خرم ماله چې خدای د نیمې شپې کومه بادشاهي را کړې ده او ټوله شپه بېغمه پاسم په نیمه شپه کې اخره کې او الله ته عبادت کوم او سجدې کوم او خدای ته جاړم او رب سره مې کنیکشن لګېدلی د هغې نه پس د نیمروز بادشاهي د اوربشې په قیمت نه اصل څیز خو دا ما ته مخکې ورځو کې یو سړي ټېلیفون وکړو ما نه کله یېره شي خبره خو غالبا چې یو 2 هفتې وشو چې راته یې کړی وایي مولوي صاحب ډېر سخت ناجوړ او مختلفو حکیمانو ډاکټرانو نه مې علاجونه وکړل خو نه ټیک کېدم او غالبا چې دیم الفاظو چې یاره بلکل ډاکټرانو راته جواب راکړ وی خدای ته مې وجړل ډېر مې وجړل چې الله دا بیماری خو د ډاکټر په لاس کې نه ده چې مانې خو یو سبب دی دا بیماری خو تا راوستلو ته به یې لرکې او خدای پاک ولې ته کمزوری چې د مانه بیماري نشي لرکولی خو تا راوستلو ته به یې لرکې وی ورته مې وجړل وی قسم دی چې دارو مې غونډ پرېښودل او خدای مکمل ټیک ټاک یقین مضبوط پکار دی پالنا اللہ تا ځان نږدې کړه من کان لله کان الله ډوډۍ د خدای په لاس
عزت د خدای لاس کې رزق د خدای لاس کې بچی د الله په لاس کې قسم دې داسې خلق مې لیدلي دي داسې خلق چې ارسشت نیکان خلق هم دي په دې یونیورسيټي کې یو ځل ډېره موده وشوه مال چا روټۍ کړې دې تقریبا کم از کم 14 کال نه وخت یو نیک سړی بیا د ما سره خیر ملاقات هم ډېره موده وشوه او ډوډۍ چې مال وکړله ما سره ملګري وو نو د علاقې علما هم راغونډ کړي وو د ښه هوټل نه دا بوفیان دا سیزونه ویزونه راوړو دسترخوان لګي حاجي صاحب دومره تکلیف ولې کړی وې دا مې لږ زه خوشحاله یم چې نن ته راغلی ملګري راغلي دي استاد مخه بلا علما راغلي زه چې خو یې کېناستم را سره دلته ناست چې موږ روټۍ ته کېناستو بله هر قسمه نعمت پکې و هغې غریب دی ټیپ نه وکړ دا څه ورته وي ډونګه وه په هغې کې سپورې سپینې مخې راوړې وې سپینې مخې وې راویستې په قاشوغه به خوړلې مې دا دومره وي دا په ما بند دي نشم دا غوښې او دا قیسې پیسې که دا مې اوس وخوړې نو بس اوس به پروت دی دا قشې د ما خوراک دی نه پکې مالګه شته نه مساله شته نه پکې غوړي شته رښتیا ووایه مال خو شته خو باندې نه به خورې دولت خو شته خو باندې نه به خورې او یو ډاکټر صاحب زما یو دوست دی هغه ما له راولېږه ما ته وی چې زما یو استاد دی او زما دوست دی او دې تا سره یو څو خبرې کوي تا سره ملاقات کول غواړي مې بالکل راځي څه ټایم راشي مې چې څه ټایم یې خوښي خو ځه سهار دې وختي راشي سهار وختي راځي ما ولا چای ناشته برابر کړه دې غریب وختي راځي ما کېنو په بیټه کې چې دې څنګه کېناسته په بلق بلق په جړا شو صرف یو پیاله چای زما د مخ اوس کله ناشته ماشته ونه کړه مې ډاکټر صاحب ولې یروي تعالی راغلی مو په ډېر غم کې مبتلا مې ولې یو زوی مې دی لوپر دی پروفیسر چې څه ګټم هغه زوی مې لوځي خبرې ځان ګورم ښه پیسې ګټم زوی مې لوځي او داسې نه لوځي ملګري دي ورسره لوپران او دام نه چې سواد ته بوځي خرچې پې کوي مری ته بوځي خرچې پې کوي دا خو وړې خبرې دي سنګاپور ته بوځي ملیشیا ته بوځي خپلو ملګرو له ټیکټ یې وکړي او فری ځان سره بوځي هلته روټلو خرچې پې کوي بیا ګفټونه ولا ځان سره راولي چې څه وټولې کورونه یې رانه خرڅ کړه نه مې مني زه ته مې بچې دا د څه کې لوپران دي بس بابا دا خو هر څه تا ما له ګټې ماله راکړه چې ته مرې بیا وروستو زه به په ژوند راکړه ما ته مولوي صاحب بیګې هم را باندې ډزې کړې خدای ته بچ کړ څوک ما ته څه چلو وی زه وجلې شم په یو سکند کې به ملکم څوک به خبر هم نه خو زوی مې د لاس مې نه و زم دا لور او دا خو دا خدای خرڅه کمال را پیسې دا کور دې خرڅ کدام خرڅ کبلا کورونو را ټول ارڅ خرڅ کړل څوک ډاکټر صاحب یو خبر راته خپکهږي ما وی دا بچي چې نن په کوم سټیج ولاړ دی دا ستاره لاس تا به دا بچي ځان سره چې د جومات ته سر مانځل نه کوي ماسخوتن به ځان سره چې تا مانځل نه کوي قرآن شریف بدله په لاس کې نه ورکړي دې به د جومات ته نه بوتل چې استاد دې ته سبق شروع کړه مدرسې ته بر نه بوتل دې به د مولا سره ناس ته نه کړي ما ته ما مون نه کوو د باندې به مسکو زنیم تل دې به مې سبوتل خو ماشومو نیاز بینو یو بس ما به پیسې ورکولې نو ما یې ګوره کم سخوندر چې ستا په کور کې مس شي که نه او ته پې یوې نه کې او په سټ ورته جغ وروا نه چې او هغه پټي ته به ونه دی نو تا ته مخکرې راوړم مې هغه مس خوندر دی اوس ستا د لاس اوتې دی تام نیک عمل نه دی کړی او په زوی دې نه دی کړی پیسه ډېره ګټې او ډېره دې وګټله او ډېره دې وګټله ژوند دې سره دا دا یې ته نن په مولیانو پسې ګرځې او پریشانه پروت دی ولې دا بچې دې ولې نه سم ځان سره دې ولې مانځله نه بوته په ښه نه وه چې سار تم پېشمني پاسې دی 2 رکعته نفل دې کولو دا زوی دې بلد کړی ښه نه وه چې ته سار مانځله ته دا زوی دې بوتلې وې ښه نه وه چې سار د مانځه نه پس تام د قرآن شریف تلاوت کول په دې زوی مونږ څومره سادهګان یو مونږ د 100 روپو د 100 روپو بوټې والو په میله کې او کورې په ګمله کې وکړو د هغې څونه خیال ساتي اوبه ورته اچو سره ورته اچو ګوډې کوو شاختراشي یې کوو ښځې سره پې جنګ هم کوو چې نن دې بوټي ته اوبه نه راچولې او ساره ماسخوتن ته تابېږو نو د 100 روپو بوټې قیمتي دی که بچې قیمتي دی
بچې خو د اربونو کیربونو روپو بوټې دی اس خیال د بچې مونږ ورسره مونږ یې دا خیال ساتو چې بنگلې والا والا مونږ یې دا خیال ساتو چې ښې موټرې والا والا د بچي د اخلاقو خیال مونږ ونه ساتو چې د په ذهن کې مونږ د پیغمبر مبارک او د صحابه اخلاق ورواچو د بچي د دین خیال مونږ ونه ساتو چې دا بچي دیندار دا سوچ مونږ کو بس پیسې په پټي کې بچي ګټه یو را یادېږي زمونږ د دې علاقې یو وجي صاحب یو میا صاحب مړ دی غریب خدای پاک بابا جی له به زمونږ راته زوی ډاکټر شو بارې ولېږي او چې راغی بابا جي ته به وې زما زوی خو MBBS شو بیا سپیشلیسټ شو اوس بار ملک ته مې ولېږه مولوي صاحب ډېر خوشحاله ما ورته یو ځل هغه ورته وی ګورې میا صاحب دا بچی خو دې ولېږه خو ګورې بار زمانه دی خوښه یاره جیوي دلته څه ماحول دی ډېر ښه ماحول دی دلته څه دي امن نشته هلته امن دی دا دی دا دي صفتونه یو ځل هغې ژړل ویره مولوي صاحب ستا خبره خو ټیک وه یا بچی مې بار ولې هلته ښځه وکړه هم ډاکټر دی او ډاکټر یې مې وکړه بس ما وی زه ښه ده چې د خپلې خوښې دې وکړه مفتو کې راته ډاکټره میلاو شوه په ډاکټره خو ډېر لوی خرچه کېږي ښه شو وایي ما له به یې پیسې را لېږلې بي بي آر باندې پیسې بندې کړې چې پیسې بندې کړې ما ورته وی چې بچې پیسې ما له را لېږه ما خو جایداد تا دپاره خرڅ کړې زما خو جایداد ختم شوي او خو مې تا تعلیم نه خرڅ کړ چې ته دې بلا پیسې مې دله درکړې دغه یو کور مې دی یو د مور د یو ځای مو پکې پراته لور خور دی واده را زه به څه کوم څه به خورم وایي دا کور خرڅ کړه مې چې کور خرڅ کړم کوم خوا به ځمه په کار یې اوسېږه که نه بس تا پکې ژوند تېرېږي ته څه کوې خیر په خبرو کې اوس یې راته ټلیفون بند کړی دی او راته یې میسېج وکړ چې که ما ته پس د دې نه پس دې ما ته ټلیفون هم وکړه نو ښه به نه وي ځت ته پېښه وه مور دې پې ښه درې پېښه خرڅه یې کړه دا دې ټلیفون بند کړ ویې رټلم اوس زه څه وکړم مونږ دا سوچ کې پراته یو چې دا دوی انګلینډ ته ولېږه امریکې ته ولېږه نه زمونږ د دې انکار نه کوو ښه تعلیم پې وکړه بلکل پې وکړه امریکا کې کېږي لندن کې کېږي فرانس کې کېږي ډېر خلک هلته اعلی تعلیمونه کړي دي او دلته راغلي دي او دا خدمتونه کوي دې هېڅوک انکار نه کوي ته په امریکا کې هم په بچي تعلیم کولی شي ته په انګلینډ کې هم کولی شي ته په فرانس کې هم کولی شي ته په جرمني کې هم کولی شي خو بنیاد خو له دلته جوړ کړه دین خو ورته وښایه قرآن خو ورته وښایه منځګزار خو یې جوړ کړه که نه نبوي اخلاق خو په دې بچي باندې دې وکړه که نه دې چې هر ځای ته دې به ټیک روانېږه قسم دې ما ته پته ده زمونږ بعد پاکستانیان مسلمان په امریکا کې پاتې کېږي جینکۍ په امریکا کې پاتې کېږي زمونږ د خلکو نه ښه پرده کوي په انګلینډ کې بعضې خلک ما سره په ټیلیفون زما دا بیانونه اوري ما سره رابطې کوي قسم دې په امریکا او په انګلینډ او په لندن او په دې علاقو کې ستا د مسلمانانو زنانه داسې پرده کوي چې دلته نه شي کولی داسې جوماتونو کې منځونه کوي چې دلته نه کېږي هلته د قرآن شریف درسونه هم کوي ولې بنیاد ښه جوړ شوی الله پاک مونږ له بچې راکړه دې له نه چې دا نیازبین لوی کا او پړې پې وروچه او سخندر ته جوړ کا دې له مونږ له خدای بچي راکړه چې دته قرآن وښایي د ده په زړه کې د صحابه کرامو او د رسول الله مبارک او د خدای محبت او مینه واچو دنیا خو روانه ده مونږ خو ټول به څوک په دنیا کې همیشه پاتې کېږي هر کله چې د دنیا نه به زموږ پلاران څه شو زموږ نیکونه څه شو مونږ منځو قبر کې به څه کوو په خدای یقین وکړه ما ته چې قبر کله رایاد شي یېرېږم چې خدایه سخته شپه د قبر شپړونبې شپه ده دا به دې له به زم څه به پاتې کېدی خو نه شم هلته به زه څه کوم چې دا ساره نه وځي چې څنګه به وځي یا الله توبه چې دا فرشته رانه سا وباسي څنګه به وباسي او چې بیا مو لمبۍ دغسې به پراته یو خلک به وباچئ او بیا کټ کې مو یوسي خواږه بچي به رانه را رخصت شي والله که څوک تپوس هم بیا کوي د مو مال ګټلی او پاتې شو په دنیا کې دولت ګټلی او په دنیا کې دنه پاتې شو هغه رزق دې ګټلی او هغه ایسي پاتې شو خاوره کې به پروت دی بنګله پاتې شو هلته خاوره کې به پروت دی بچی پاتې شو هغه د خلکو د مخه دغه څلوېښت ورځې یا هفته به دعاګانې درته وکړي بیا دا قدرتي عمل دی فطري عمل دی چې مړي خدای پاک د بنده نه یېرئ چې د خپل ژوند سم تېر کړي دا بیا یېرېږي مور هم یېرئ چې پلار هم تېر شي زمارو بنیادي خبره ده چې الله زمونږ بادشاه دی زمونږ مالک دی زمونږ رب دی زمونږ خالق دی مونږ سره ډېره مینه لري قسم په الله چې مونږ سره الله ډېره مینه لري دا نن چې تاسو دلته د جومات کې ناست یې ستاسو په زړه کې د دې مونځ مینه چا چولې ده الله چولې ده دا خو الله زمونږ ستاسو زړه کې واچول چې راشه ماته سجده ولګوه
زړونه خو د رب العالمین په لاس کې دي ته لږ ورنږدې کېږه الله ته رسول الله مبارک فرمایي وی ته یو لیش الله ته نږدې کېږه الله به یو ګز در نږدې کېږي ته یو ګز ور نږدې کېږه الله به دوه ګزه را نږدې کېږي ته خدای له پیاده ورده الله به په منډه راځي دا یو مثال ورکړي نور خدای منډې نه وایي او نه په ګزونو ځان الله را نږدې کوي مطلب دا چې ته الله لږ خوشحاله کړه خدای به ډېر خوشحاله سکون کا غواړي اطمینان کا غواړي یو خو بچو له ښه ماحول ورکړي ښه تربیه خو تعلیم پې وکړي ما ډاکټران یې جوړ کړي چې دې ښکلې خشته دیندار مې او ډاکټر مې دې به ظلم نه کوي انجینیر ته جوړ کا ښه انجینیر ته جوړ کا مسلمان انجینیر ته جوړ کا چې دې کرپشن به نه کوي خشته ښکلې د ماحول کې تجارت هر څه پې کوه دا د دنیا د چلېدو ځای نه چې دا موږ نه کوو څه به کوو میزایل چې دې جوړ نه کوو انډیا دې نه خوري اټم بم چې دې جوړ نه کړه ساینسدان نو ته ژوند تېرولی شي سړک ته د دې ټولو ضرورت دی خو کم از کم بچو له د دنیا سره د دین فکر هم وکړې مونځ ته بوځئ تلاوت پې کوئ بهترین اخلاق ورته وښایئ ډېر نیت بینتوب په بچو مه کوئ الله ته نږدې کړئ چې د خدای عبادت وکړي الله به خوشحاله شي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون انسان او پیرې ما دقه له پیدا کړی دی چې د زما عبادت ته چې په لاره په ګاډي کې روان یې نو ته ذکر کولی شي په دې ګوتم کولی شو په تسبم کولی په دې عبادت شو ته ځان سره قرآن شریف نن په موبایل کې شته ځان ته رسېږي شي یو پاو سبق خو ویلی شي ته چې په دوکان کې ناست یې او ګاهک نی نو ذکر کولی نه شي د عبادت شو ته چې واپس راځې ذکر نه شي کولی ستا چې ډیوټي دی یو ځای کې نو همیشه خو ټیک د ډیوټي پوره کول ځان له عبادت دی چې هغې کې امتحان ظلم ونشي زیاتې ونشي خو دا ډیوټۍ کې بعضې وخت سړي ګاري ذکر کولی شي داسې خلک مې لیدلي قسم په خدای داسې مې لیدلي چې هلته ډیوټۍ کې لګي خپل کار هم کوي جبړه کې درود شریف هم وایي ذکر زمارو دقه په کار چې مونږ الله راځي دعا چې الله مونږ له د نیکو اعمالو توفیق راکړي الله زمونږ د ژبې زمونږ د لاسونو زمونږ د مالونو زمونږ د بچو نه الله د دین کارواله الله هغه کارواله چې ته پرې خوشحاله یې الله د فتنو آفاتو بلیاتو نه په امان کې وساتي او زما یو دوست دی په دې تخبې کې حاجي عبدالحنان صاحب ابوالودي کور والا وفات شوي دي دعا وکړئ چې الله یې مغفرت نصیب الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب او زمونږ حاجي شفیع الرحمن صاحب د انګو د هغې والد صاحب وفات شوي دعا وکړئ چې الله یې مغفرت نصیب الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي ټولو بچو له الله پاک صبر ورکړي په سیزو د محلې د صدام او په دې سیزو کندي کې صدام روډ عابد وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي بچو له الله صبر ورکړي د خټ ایجاز وفات شوی دی الله دې وبخي او د مؤمن آباد د عبدالرازق کور والا وفات شوی دی رب العالمین دې ټول مغفرتونه نصیب کړي او وارثانو له الله صبر ورکړي د جمعې ملګری د دوی اپریشن دی الله دې روغ صحت ورکړي بعضې بیماران دي د بعضې اولاد نشته چې څومره مریضان دي دعا وکړي مرض خدای راولي لرکوي الله یا الله زموږ بیمارانو له روغ صحتونو شفا ورکړي الله که د چا بچي نه یا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد نه نصیب کړي چا ته څه ټینشنونو او پریشانۍ په خوشحالو یې بدل خدای ته زموږ نه راضي شي الله زموږ د دنیا او د آخر ژوند خشته کړي او د دنیا او د آخر د فتنو آفتونو نه په امان کې وساتي الله موږ د حاسدینو د حسد نه وساتي د شریانو د شر نه وساتي د بد نظر او د بد نظرونو نه وساتي او خدای د ساحرینو سحر نه وساتي زموږ او زموږ بچو د دین متعلق د شریعت مطابق زندگی نصیب کړي کم دوستان چې حج ته تللي دي حرمینو ته تللي دي یا روان دي حجونو له دعا وکړئ چې الله په خیر ورسوي هلته ولا توفیق د عباداتو الله نصیب کړي پریشانونه الله وساتي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.